چې کومه د عمران واده وي کومه د پارټۍ واده وي یوه واده هم سر ته ونه رسېدله مهرباني غواړو چې د حکومت ته ختم کړی شي دی د حکومت قابل نه دی اصل کې دی د کرکټ هغه دی پلیر دی دله پکار دی چې د کرکټ نوکاري خو یې وانشته که چېرته نوکاري هم راوونځي ایله به د ایم این ای وي ایله به ایم پي ای وي ایله به چې سرکاري سړي وي زمونږ هېڅ نوکاري هم نشته غریبو خلکو پکې هېڅ حصه نشته په حکومت به دومره تنګ شوي یو که نه چې شپږو سوو نه توړارو باندې په 1400 روپۍ شوه دومره تنګ شوي یو چې غوړي ته چې پرېوتلي وای ټول غوړي والي وای دا کې چې عمران خان قصور نه د سړي قصور دی نه د سړي قصور دی راشه زه یې خبرې کوم نه د سړي قصور دی نه چې عمران خان قصور نه د سړي قصور دی د سړي قصور دی نه چې صاحب نه نو عمران خان ایسه په تقریرونو کې څه ویل اوس په ټوله دنیا کې شي نه خري جمهوریت دی نه ملای چا عمران خان نه او عمران خان وزیر اعظم دی کنه نو خبرېږي وي نه بره دا چې د ګرانۍ په هکله خبره کوو که نه چې ګراني ده او مهنګایي ده چې نن کومه دماکه وشوه او نن پټرول او ډیزل کم ګران شو که نه دا بالکل حق ته هر څه ورسېدل په دا حکومت کې عمران په حکومت کې نه مونږ خوشحال یو او نه د حکومت غریبو له څه فایده ور ورسوله که څه راکوي مونږ هغې جنسۍ له مونږ هغې علاقې له نو ویله مینې صاحب په ګېډه کې منډي ایله وي ایم پي ای منډي لکه غریبو خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي چې کوم ریلیف د وعدې کولی چې پښتو یو شی هم سر ته ونه رسېږي چې کومه د عمران واده وي کومې د پارټۍ واده وي یوه واده هم سر ته ونه رسېدله مهرباني غواړو چې د حکومت ته ختم کړی شي دی د حکومت قابل نه دی اصل کې دی د کرکټ هغه دی پلیر دی دله پکار دی چې د کرکټ وکړي د حکومت چلېدو والا سړی نه دی نه د وزیران چې کوم دی عوام خو یې بالکل وږې ته جوړ کړی تېښتې ته یې جوړ کړی خودکشۍ ته یې جوړ کړی ځکه چې ورځ په ورځ مهنګایي ده وړو دی چې حکومت کې کله نه و د نه مخکې حکومت توړه په 600 روپۍ وه اوس په 1500 ده اوس هغه 600 نه 1500 کم ځای ته ورسوو چیني کم ځای ته ورسېدله وړه کم په 2700 روپۍ پورې وه اوس په 5000 روپۍ توړه دی چینی نو آخر د مهنګایي کومه پورې وي مونږ څه وسایل دي مونږ خلکو د عوامو نه نوکارۍ شته دی مونږ سره نه د حکومت ته طرفه نوکارۍ شته چې مونږ وایو چېرې مونږ نوکار شو مونږ بچي دی نوکار شول نوکاري خو یې وانشته که چېرته نوکاري هم راوونځي ایله به د ایم این ای وي ایله به ایم پي ای وي ایله به چې سرکاري سړي وي زمونږ هېڅ نوکاري هم نشته غریبو خلکو پکې هېڅ حصه نشته په حکومت وراني حوالې سره شروع شه چې څه دې په ضروري مونږ صاحبه دومره تنګ شوي یو که نه چې شپږو سوو نه توړارو باندې په 1400 روپۍ شوه دومره تنګ شوي یو چې غوړي ته چې پرېوتلي وای ټول غوړي والي وای چیني په 15000 روپۍ بورې شوه رزګار هم نشته چې کومه هغه روشي بهر نه د حکومت نه هغه مالداره خلک نوکاري استعمال کوي مونږ ته نه نوکاري میلویږي نه رزګار ته میلویږي خبره یو په دوه شوه دوړه شپږو نه په 1400 شوه چیني دغسې ولاړ شو 15000 روپۍ چیني شوه سبزي نه شو اخیستی فروټ نه شو اخیستی غوښه نه شو اخیستی تابو یې کړو تابو شو غر شو ذلیله شو بار یو ملک رو باندې بند کړی 15 کاله وشول مونږ خپل ملک را نه شو تلی خپله خاوره یې راباندې بند کړي او 15 کاله وشول مونږ خپل وطن نه نه شو تلی مونږ خو هلته بانک کرل جوار هم کرل غنم هم کرل رزګار هم پرې جوړ وو د خرچې نه پرې خلاص وو بهر اغزان هم کېدل د رمضان وو مونږ په تېرو کې او 15 کاله وشول مونږ داسې سړی نشته چې مونږ غم وکړي وي چې دا څه له ظلم کېږي دا څه وجه او څه شی شوی دی امریکا باندې امریکا خو مو واتساپ کوله چې اوس خو هغه ازاد کړي تېرو که نه مونږ خپل ملک له لوړ شو دا کرایه په کورونو کې مونږ اوسېږو او کرایه کورونه تنخوا هغه نشو ورکولی کرایه روزګار نشته بهر نه چې کومې نوکارۍ راشي مالداره خلک سره تسخیم کړي پیسې باندې واخلي مونږ ته نه میلویږي دومره مجبور شوي یو چې مونږ څه وکړو غوړیو ته ځان ورته ووایو چې ومه حقیقت شو فروټ نه شو اخیستی دوړه دغسې ولاتی څه وکړو دومره مجبور شوي یو چې کم ملک له لوړ شو چېرته لوړ شو داسې کربلو په مونږ باندې جوړه شوې او مونږ د غاور سړی نشته چې مونږ غاور وغواړي چې دا څه له ظلم کېږي دا څه وجه و
نه مشر شته نه افسر شته چې موږ غم وکړي تابو یو غار کې غوړوي غوړیو ترموس غوړیو والی جوړاو او جو ټول به کو راکړی مې پر دې کروي کورې کې یو څه کېو په دوله سکولا کې موتا یو پاند ملو شو یا پاکستان او سپیره او برشتي ورته منډه وتل نو ولې بچوي از ول حق خپل یې بچوي وا جاغه نفسه بنظیر بچوي خشوا ځکه چې غریبونو له یارو په وکړل او هر وخت راخسته کنه پاره کې نو لور وا یې بوټو وخت یې ماډه کړې په لورټو و نو ما یا بنظیره و نرجه کړل بنظیره ټول بګانا پاره کې او وسه ګرونی جوړاو امرون خون غریب ځکه نه ګرماوي ته چې په وخت نشته بواز ټول پاوز دغه وام دوست په هغه وام دوست حکومت کې ته اوسه پر حکومت طرف شاملو نه اوسه پر شامل ته نه بلو و تک شرختی کوته پاندونه مې ورکړو نو مې وته او یوم کې نو ورغلی چې بنا بعد پته لګیږي چې تیرا سره تعلق ته اوسه پر ته تیرا خپل کور لتلی شي نه نشم تلای نه نم پرېږي کنه او جو ولته نه ته کورونه جوړول شو نو ولته بیرون شول دا چای لسه تا غلطي حکومت غلطي نه حکومت غلطي دو دا پاوز غلطي دو دغه چې واکه پاوز د امرخون غریب خو خپل کور تم روکیدای شي ډورا څه نو امرخون غریب خو نه ورخه نه حواله سره څوي ګرانه په حواله سره چې بس خالي سترګې جګړو به نور څه نشته هیڅ نشته هر یو شی چې بس مازغنی ولدي بازار لراوته په 200 روپو باندې گزاره کیږي یاره ما خپل ځاني چې خپل ځاني وایم چې ما 2000 تنخواه سره گزاره مړه بس الله دې موفق کینو ګرانی حواله سره څوي چې با ګرانی زما ګرانی دا چې موږ مجبوره وي خرڅاو دا چې موږ خلاص غم نه کیږي سبزی چې ما دا شو جوړه 1500 ورې شو دا چې ما څه گزاره نه کیږي خو موږ په خاط کړم شو اته څومره بچي موږ ته خرچېو تکاسا تکاسا یو دا ته ونه کاسه ته په وګو کې دا چې موږ یو گزاره نه کیږي تکه چې دا هو جره جوړیږي 200 سره په جوړه کې ګوره چې مجګاره پره نبدا باندې چې موږ خپل سدي مې نه کیږي تکاسا نو دوړه دا وړه د سره د الله سره خو دا کې نه کیږي ما مو وګورئ خوش ګلمنې حکومت نه حکومت نه خلک ګلمنې ځکه چې امران حکومت یو نرخنه کومه دا ورسول وا جوړه تل او سوا وا 1500 شو چونی دوا 500 په شپږ درا چوڑا شو غوړه ګولګه شو په 900 وړي ګو 2 کیلو څومره ویږي خرڅي مونږ باندې یا 2 ډړې یا 3 ډړې په ورځ کې مجګاره کړي دا 200 مزدوري بس مونږ 300 یا 200 جوړې کیو دا کې مونږ کور خرڅنه چلېږي ته کې جامه په هزار کیږي یاره دا باندې نه کیږي خو شي زبر کله ویو کله نه غریبونو بیا دا نه کیږي دا باندې وسیږي او 1500 چوڑا ملګرو نن چې کوم پروګرام مو هغه د مونږ د ګرانی حواله سره وو زه ډېر زیاته بدقسمتي ګڼم د خپل علاقې ما ډېر زیات خلک وګڼول ډېر زیات خلکو سره ودرېدلو چا هم کولاو خبره نشوه کولای چا هم ګیله نشوه کولای چا هم د دې موجوده حکومت خلاف صرف دی هم نشول ویلی چې آیا دوی ګراني جوړه شوې ده زه حیران پاتې یم چې وجه سره مونږ دغه پښتانه د خپل حق غوښتو کې دومره خاموش تللی دي دومره یره خو زموږ په خلکو کې نه وه دغه خلک دومره بهادر دي چې په دغو خلکو باندې کیسې لیکلې شوي دي دغه خلک د خپل حق غوښتنه هم نه نشي کولی ما خو دومره کمزوری خلک نه ولیدلی دغه خلک څه له کمزوری شو دغه کشر څه له دومره کمزوری شو دغه مشر مې څه له دومره کمزوری شولو چې مایک ته مخامخ خپل حق نشي غوښتلی خپله ګیله نشي کولی خپله خبره نشي ښولی دغه خلک مې څو له کمزوری شولو ډېر زیات په مشکله باندې ما ته دغه یو مشر میلاو شولو دغه نورو خبرې هم تاسو واورېدلې په دغه ویډیو کې تاسو وکتې خو دغه یو مشر ډېرې زیاتې بهادرې خبرې وکړلې دغه زنده‌باد دی دغه شعور دی دغه خلک پکار دي لکه څنګه موږ سره دغه خلک دي زه به بیا هم دغه ولاړو خلکو ته ووایم چې په حق غوښتلو کې هېڅ بدی نشته که په حق غوښتلو باندې بدی وای نو نن وایي زه د ټول نه اول چېرته په جیل کې وم ایمرجنسي وه کله چې دا زم شوې نه وه نو دغه د ډېرو زیاتو پریشانو سره مخ وه دا ای ډي پیز وو دغه باندې اپریشنونه تېر شوي دي دغه خلک بې کوره شوي دي دغه خلک په کوویډ کې متاثره شوي دي دغو خلکو روزګار نشته دلته بېروزګاري په عروج باندې ده بیا په دغه علاقه باندې دغه خلک چې کله زم شول نو دغو دا سوچ کولو چې په زم کېدو کې موږ ته سهولات راشي موږ به هسپتال ښه شي ما به کالج ښه شي
ما ته به روزګار میلاو شي، زه به واپس خپل کور ته لاړ شم، ما ته به خپل حق میلاو شي. خو تاسو ګورئ چې تاریخي مقام باب خیبر په دویمه ورځ باندې حق چاته نه میلاویږي. مونږ غواړو حکومت نه د ټولو پښتنو دغه غوښتنه چې په ټول وطن کې ګراني جوړه ده، ټیک ده، خو دغه پښتون د دغه علاقې خلک ډېر زیات غمځپلی شوی دی، ډېر مخکې هم د دې باندې پریشانۍ تېرې شوي دي او اوس هم پرې تېرېږي. مونږ ریکویسټ کوو چې په دغه خصوصي په نوې ځم شوو خلکو باندې خصوصي رحم و کرم وکړي، په دغو باندې لږ خیر دی د ګرانۍ چې د کوم طوفان یې پرې راټیټ کړی دی، بوج یې پرې راوستی دی، بوج تلې لاندې راوستي دي. مهرباني دې وکړي چې په دو باندې خصوصي رحم و کرم وکړي. روزګار نشته، دلته خلک ویګیو ته ناست دي، اته نه خلک نه ماشومان ساتي، کور ساتي، په ویګي کې به 9 خلک کور کې څنګه وساتي؟ دا کیدای شي دا ډېره زیاته ناممکنه خبره ده. خصوصي رحم و کرم وکړئ. مو خیر حضراتو ته ویو چې ګراني جوړه شوې ده، نو کوشش کوئ چې تاسو په کور کلي وطن کې کوم غریب خلک دي هغوی له خیرات زکات په خپلو لاسونو باندې رسوئ، په هغه خلکو باندې ډېر زیات نظر وساتئ. دغه مونږ یو وړوکی پروګرام و چې د ګرانۍ حوالې سره مونږ جوړ کړلو. انشاءالله زما به کوشش وي د پیام خیبر کوشش دی کله هم د مونږ د پروګرام ضرورت راغلی علاقې ته، کله هم دغسې د مشر د خبرو ضرورت مونږ ته پېښ شوی، مونږ بې درېغه ورغلي یو، د هغې اواز مونږ راغشت.